د روژې نه پس په ملګر احتجاج اعلان یې کړی دی. نواز شریف نن یو دغه کړی دی، هغوی دا خبره کړې په سابقه وزیر اعظم د پاکستان چې دی هغه وایي چې ملک په خپلو خپو باندې ودرېدلی دی، د لانګ مارچ درنو پر تشدد احتجاج اجازت په نه ورکول کېږي ځکه چې ملک اوس په خپلو خپو باندې ودرېدلی دی. د عمران خان صاحب د دې نه مخکې احتجاجونو کالونه ورکړي دي، د هغې نه پس بیا هغوی یو فاینل کال هم ورکړ، د هغې فاینل کال نه پس اوس بیا کال دی. دې خوا ته د نواز شریف صاحب دغه خبرې چې دغه چې دی ملک په خپلو خپو باندې ولاړ دی او دا په ترقۍ باندې روان شوی دی، موږ به هېڅ قسمه دغه ته د پر تشدد احتجاج دغه به نه ورکوو، اجازت به نه ورکوو. څه دی خیال دی د عمران خان صاحب د احتجاج کال او د نواز شریف صاحب سابقه وزیر اعظم، چونکې دواړه سابقه وزیر اعظمان دي او دواړه د خپلو پارټو مشران دي، نو ځکه د دې دا خبره چې دا مهمه ده. داسې خالد منصوره چې 2014 نه موږ وایو د دوی سیاست چې شروع شوی دی، نه درنې نه د احتجاجونو نه شروع شوی دی، چې هغه ټیم کې ملک ډېر په ترقۍ کې چې په 78 پکې پېټرول او په 650 پکې بوجې وړو، خو دوی چې نه د حکومت زمانه دی په کار او دا نوی پاکستان جوړو، دا زوړ پاکستان دی. 126 دن چې کم دی نو د درنې ورکړې، مختلف مذاکرات شو، د چې کم دی ټول مطالبات ومنلي شو، بیا په څلورو خلقو باندې دغه وه. دې دوران کې APS چې کومه پیښه راغله نو د APS په پیښه باندې بیا د کې لږ ترس راغی او درنې ختمه کړه. یو بل پکې د کینیډا نه یو مولا راغلی او هغه هم ورسره چې کم دی نو دغه ځای کې طاهر القادري هم ورسره یو اړخ ته سړک په یو اړخ ته هغه ناست و، هغه خپل دغه ته تقریرونه شروع کړل، دې اړخ ته به بل ناست و او میډیا هم لګیا و، اسټیبلیشمنټ هم ورسره و. د هغې نه پس چې کوم دی ډېر واقعاتو شو په PTV او یو شمېر او بیا پکې 9 مای راغله او 26 او دا 24 25 باندې چې کومه خبره وشوله، نو په درنو باندې په احتجاجونو باندې په خپل حکومت کې چې کوم دی نو دوی احتجاج کوي. تېره ورځ پرون چې کوم دی مریم نواز په پنجاب کې ډېره غټه جلسه کړې ده او هغه جلسه چې کومه ده نو هغې د دوی نه بیا اوسان خطا کړی دی. اگر چې حکومتي خلکه د هغوی جلسې وي غټې، ولې چې سرکاري مشینري پکې استعمالیږي، خو دلته موږ په ثوابۍ کې موږ ګورو نو سرکاري مشینري پکې ښه استعمال شوه، خو 4-5,000 کرسۍ 3,000 کرسۍ ښودلې وې، هغه شانتې جلسې ونه کړله څنګه چې د 100,000 نه زیات تعداد په مریم نواز په دغه جلسه کې و. نن دوی چې کوم دی نو ټویټونه شروع کړي دي د مریم نواز په ذات باندې، یو وارې بیا چې کوم دی نو دوی اټیکونه شروع کړي دي. اوس ما اسما شیرازي کتله، نو هغوی چېرې په ښځو باندې د دوی تنقید او د دوی دا ذات چیړل دا خو د دوی دغه ده. نو چې څنګه نواز شریف دا خبره کړې ده که نه، نو تا ته زه ښه خبره وکړم چې ارپلوي دې وخت کې په امریکې ته تللی دی، په امریکا کې یو میډیا سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې ټرمپ او عمران خان کې فرق نشته، ټرمپ او عمران خان سره چې کوم دی نو یو شانتې کار روان دی. اوس د ټرمپ توجه ځان طرف ته کولو دپاره چې کوم دی نو هلته د ټرمپ چې د یو ملک صدر پاتې شوی دی او هغه د هغه سړي صفتونه چې په ټرمپ او په عمران خان کې څه خاص فرق نشته. خو دې تصدیق وکړو، خو دې دا وایي چې ټرمپ باندې هم غوږ ایښتی و او دلې خپه ایښتې وه، هغه خپه چې کومه ده 3 میاشتې شوې 4 میاشتې شوې، هغه پلستر چې کوم دی نو بیا نو خو چې کله هغه عدالتي کیس شو نو هغه ویلچیر هم په ځای پاتې شو، د چې کوم دی نو بیا منډه کړې و نیغ روانو. خو د ټرمپ دغه دا یو خبره کړې ده، خو توجه ځان طرف ته مبذول کول لپاره چې کوم دی نو د هغه سړي باندې هغه سړي صفتونه په امریکا کې کوي چې دې ملک صدر ارپلوي پاتې شوی دی چې هغه نن په فلسطین کې څه کوي او نن چې کوم دی په نورو اسلامي ممالکو کې څه کوي. لومبي خبره خو دا ده چې چونکې وزیر اعظم عمران خان سابقه او وزیر اعظم نواز شریف سابقه، دا دواړه د خپلو پارټو مشران هم دي او دواړه سابقه وزیر اعظمان هم پاتې شوي دي، نو د دې دواړو خبرې چې دي دواړه ډېرې زیاتې مهمې دي. عمران خان صاحب د احتجاج اعلان کړی دی او نواز شریف صاحب چې دلته کې د احتجاج باقي دغه نشته دی. پاتې شو د مریم نواز جلسه او د مریم نواز په جلسه باندې د هغې ټویټس او یا د هغې نیوکې. علم خان هر سیاسي ګوند چې دی نو دوی به په یو بل باندې لګیا وي. مریم نواز هم په خپل سپیچ کې د عمران خان صاحب پسې خبرې کړې وې، دا د هغوی هغه سیاسي چپقلشت او د سیاست په د هغوی ژوندی هم په دې وي چې عمران خان به په نواز شریف پسې او په زرداري په دوی پسې خبرې کوي او دوی به لګي کېږي په عمران خان پسې او په دوی پسې به خبرې کوي. وره داسې ده که ته دې ته وګورې نو لکه د عمران خان صاحب له د سپیس دا هم ویل کېږي چې عمران خان صاحب له د سپیس ورکولو لپاره دلته کې بېنظیره منځنه لرې کړې شوه. نو دا صورتحال د پاکستان په سیاست کې روان دی او دا به روان وي. دغسې پاتې شو ذاتي خبره. ګوره دا زه تا ته بار بار په دې باندې خبره کوم چې دا سیز انتهایی خطرناک دی او انتهایی دا ټیک نه دی. دا کوم صورتحال چې دی کنه دا اوس لفظي جنگ دی.
لفظي د خو یو بل په ذات باندې انختی دی او لفظي د یو بل په ذات باندې خو چې کوم واقعیا د ام الولي خان او د غیر اغله د فضل محمد خان ترمنځ کوم واقع نو دا واقعیا به بیا د لاس واچولو ته او دا واقعیا به بیا ډست دي دا به ګوره لکه اوس خو یو ورکر داسې لکه په بډا بیره کې پلار لګي شوزوی هم په دې خبرو باندې مړ کړ داسې یو شمېر واقعیات چې دي ویم که نه یو شمېر واقعیات مونږ ته مخې ته راغلي د دې ټولو زیات لکه کریډټ چې دی دا که ډسکریډټ نو دا د عمران خان صاحب ته ځي چې عمران خان صاحب هر سیاسي لیډر پسې د سټیج نه خبرې کړې دي دی ښه نه دي کړی او دا به ټول خلک مني دا القابات یې ورکړي دي دوی یو خبره کوي چې را تاسو په داغه پترس کې خلک لګي شو په بشرا بیبي پسې خبره وکړي دوی وایي چې بشرا بیبي ګریلو خزه ده که څنګه ګریلو خزه دلته کې راغله خلکو ته تقریر وکړي چې تاسو بدون خلک روبا شو دا چل بکوي تاسو غیرتمنی او پلاني او ډنګري نو دا چې کله یو زنانه روبته دغه سي نصرت بوټوم روتي و دغه د ذوالفقار بوټو د پاره دغه سي کلثوم نوازم روتي و د نواز شریف ته پاره نو دا بالکل بیگم نسیم علي خانم روتي و نو دا خلک دا چې لکه په ډیر یو شمېر کسان دي خو الب خانه چې کله ته په سیاست کې را انټر شوې نو بیا به دا خبره پکې کېږي خو نه د مریم نواز په ذات باندې خبرې چې دي دا ټیک دي بالکل دا یو په 1% هم ټیک نه دي